او تاسو به چې دنیا کې چا سره خنداګانې کولې چې دی خو جنت ته نشي تللی هغه خو لاړل جنت ته آیا دا هغه کسان دي چې تاسو به قسم خوړو لا ینالهم الله برحمه حاصل بنکی دی دا اللہ رحمت مہربانتیا جنت لیکن کہ شعر کې د الله د رضا دپاره دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او په اردو دواړو کې आवाज वो की जहन्नमियान जन्नत वालों ता अन अफीजु अलैना मिन الماء دا چې توی کوي من باندې سلګي وب او مما رزقكم الله یا د هغنا چې تاسو الله خوراک رزق میوي درکړي دي منګله سرا کوي دا سورۃ اعراف یعنی 48 نمبر آیات نواله د 48 نمبر آیات نه تر 53 نمبر آیات پورې یعنی 53 نمبر آیات پورې دا د قرآن ترجمه دا لایک کې شرک په شرک دو لایک دو بتاو ته الله پاک اجر راکړي ویډیو به تر اخره پورې ګوره بیا با سمجھ کې راځي تر څو دی ویډیو اخره پورې کتل ني سمجھ کې بن راځي جهنميان چې کله جهنم کې تګي شي نو دیبا جنتیانو ته چغه کې چې منګ منې سلګي وبو واړوي دینه معلومیږي چې وبو څومره لوی نعمت دی حضرت سعد رضی الله عنه چې کله نبی علی السلام نه تبوس کی چې یا رسول الله خپل پلار یا مور پسې کم شي صدقه کم نبی علی السلام فرمایي چې کوې اور پسې صدقه کا دا وبو ثواب هم ډیر دی نعمت هم ډیر لوی دی ویڈیو آخر پورې ګوره مولانا مفتی سید شاہ صاحب پاکستان کراچی لانڈی توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد نیئر لانڈی اسٹیشن نیئر داؤد چرنگی والے په پښتو کې داسې یو څو خبرې کړې دي او داسې زبردست یو تشریح غټ محنت کړی دی چې ستاسو ایمانونه به سره جوړ شي ستاسو به دین سره محبت پیدا شي اخر پورې ګوره ان شاء الله نو جهنميان چې کله تګي شي نو دی به چغه کی ان افیزو علینا من الماء راتوی کوي من باندې سلګي وبو یا منګله سه خوراک راکای سه وظیفه راکای سه خیرات راکای قالوا نو جنتیان باورته وی ان الله حرمهما علی الکافرین یقینا الله دا دواړه حرام کړی دي کافرانو باندې الذين هغدي کافران اتخذوا دینهم چې نیولې او دین خپل لرا لهوا ولعبا تماشي او لبي دین سره چې چا خندا کړی دا او دینی تسنس کړی دی لبی تینه جوړی کړی دی لکه دی عربو مشرکانو با د بیت الله طواف کو بربند او شپیلی به وهل لاسونه به پړقول دا د دې کارنامې وي یادی زمانہ کې بعضی خلک فوټبال کوي د فوټبال کھلاړیان نو دا زنګون نه ښکته بدن ټول سرتوري دا ښکاری دا پټول فرض دي یادا سي لبو کې اخته دي چې د مانځنه خبر نه وخت فضول ضایع کوي یا بعضی خلق قوالیانو تناسی دا خیال چې دا زمونږ دین دی الذين هغدي چې نیولې دي دین خپل لرا لبي او تماشي وغرتهم الحیات الدنیا دوکي کیا چولی دی لرا ژوند دنیا فاليوم ننساهم نو الله با اعلانو کی چنن رزما دی پریخل کما نسو لقاء یومهم هذا لکه څنګه چې دی هیر کړو ملاقات د دې درځي دنن دی خو قیامت هیر کړو قیامت یا سي غب غنو لکه څنګه چې دی دنیا کې قیامت هیر کړو پریخو نن ما دغه سي پریخو وما كانوا بیااتنا یجحدون او سره د دینا زمونږ د آیتونو انکار کو ولقد جئناهم یقینا ما راتل کړیو دیتا بکتاب پداس کتاب سرا فصلناه چما واضحا بیان کړو صفا صفا علی علم سرد علمنا دا قرآن الله وی زما علم دے هدن رحمت دے هدن مهربانتیا دا
وهدن خوندا ورحمتا مهربانتیا دا لقوم یؤمنون هغه قوم لرا چې ایمان لري هل ينظرون الا تأويله یوم یأتی تأویله هغرت چکل راشی انجام عاقبت لدی یقول الذین نووی هغسو نسوه چهر کڑیو قیامت من قبل پخا سبوی قد جاءت رسول ربنا بالحق یقینا راغلیو استازی پیغمبران درب زمن پرشتیا بیان سرا منگ تخود اللہ پیغمبران راغلیو منگ تخو مولیانو بیان کړو تبلیغیان زمنګ دروازې ته راغلیو خو منگ نه منله قیامت کې به بیا دی چغې وي آیا سوچتره چې من خلاص کی یا دی الله ته زمنګ سفارش وکي یا دی الله دنیا ته منگ واپس بوزي منگ به بیا هر وخت تابعداري کو منځونه بکو روجي بنسو تبلیغ بکو دعوت بورکو جهاد بکو صدقی بکو خیراتون بکو انسانان بشو نیکان بشو فنعمل غیر الذی کنا نعمل عمل بکو بید حقی چی اس دنیا کے کم عمل کو خپلا بی دینی بپریدو ہر وقت با اللہ دا بسجدہ با پراتا نو بیا واپس راتل چرتا دی قد خسروا انفسهم یقینا برباد کو دی خپل ځان او ځای جهنم ته بس د دې ځای نه اوس د قرآن درس د قرآن ترجمه شروع شو قرآن الفاظ به پکې مخې کتب وته اردو په ترجمه کې خی او پښتو کې به ترجمه کیږي اوس اخره پورې ګوره او سړی به جهنم کې وپیژني د هغې د نښونه او بیا به ورسره دا مکالمه کوي ونادا اصحاب الاعراف آواز بو کی اعراف والا رجالا سسڑوتا یعرفونهم پی جنبا دی لرا بسیماهم دنخد دینا قالوا دی بورتوی ما اغنا عنکم جمعکم فائدہ در نکڑا تاسولا لخکر ستاسو ټولګي ستاسو ما اغنا عنکم جمعکم فائدہ در نکڑا تاسو لرا مال ستاسو وما کنتم تستکبرون او هاغه چې تاسو دنیا کې لوی کولا تکبر کو اهؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه او تاسو به چې دنیا کې چا سره خنداګانې کولې چې دی خو جنت ته نشتلی هغه خو لاړل جنت ته آیا دا هغه کسان دي چې تاسو به قسم خوړو لا ینالهم الله برحمه حاصل بنکی دی دا الله رحمت مهربانتیا جنت دی ته ویلې شي ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون دند شي جنت تا نبس يري تاسو باندې او نبتاسو غمجن یې دریم زلبیا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة आवाज वो की जहन्नमियान जन्नत वालों ता ان افیزو علینا من الماء دا چې توی کوي من باندې سلګي وب او مما رزقکم الله یا د هغینا چې تاسو الله خوراک رزق میوي درکړي دي منګل سرا کوي جهنميان چې کله جهنم کې تګي شي نو دیبا جنتیانو ته چغه کی چې منګ منی سلګي وب واړوي دین معلومیږي چې وب څومره لوی نعمت ده حضرت سعد رضی الله عنه چې کله نبی علی السلام نه تبوس کی چې یا رسول الله خپل پلار یا مور پسې کم شی صدقه کم نبی علیہ السلام فرمایي چې کوې اور پسې صدقه کا دا وبو ثواب هم ډیر دی نعمت هم ډیر لوی دی نو جهنميان چې کله تګی شي نو دی بچغه کی ان افیزو علینا من الماء راتوی کای منګ باندې سلګي وب یا منګ له خوراک راکای سو وظیفه راکای سو خیرات راکای
قالوا نو جنتیان باورتوي ان الله حرمهما على الكافرين یقینا الله دا دواړه حرام کړی دي کافرانو باندې الذين هغدي کافران اتخذوا دينهم چې نیولې او دین خپل لرا لهوا ولعبا تماشي او لبي دین سره چې جا خندا کړی دا او دینی تسنس کړی دی لبی تینه جوړی کړی دی لکه دی عربو مشرکانو با د بیت الله طواف کو بربند او شپیلی به وهل لاسونه به پړقول دا د دې کارنامې وي یادی زمانہ کې بعضی خلک فوټبال کوي د فوټبال کھلاړیان نو دا زنګون نه ښکته بدن ټول سرتوري دا ښکاری دا پټول فرض دي یاداسي لبو کې اخته دي چې د مانځنه خبر نه وخت فضول ضایع کوي یا بعضی خلق قوالیانو تناسی دا خیال چې دا زمونږ دین دی الذين هغدي چې نیولې دي دین خپل لرا لبي او تماشي وغرتهم الحیات الدنیا دوکي کیا چولی دی دی لرا ژوند دنیا فاليوم ننساهم نو الله با اعلانو کی چنن رزما دی پریخل کما نسو لقاء یومهم هذا لکه څنګه چې دی هیر کړو ملاقات د دې درځي دنن دی خو قیامت هیر کړو قیامت یا سی غب غنو لکه څنګه چې دی دنیا کې قیامت هیر کړو پریخو نن ما دغه سي پریخو وما كانوا بیااتنا یجحدون او سره د دینا زمونږ د آیتونو انکار کو ولقد جئناهم یقینا ما راتل کړیو دیتا بکتاب پداس کتاب سرا فصلناه چما واضحا بیان کړو صفا صفا علی علم سرد علمنا دا قرآن الله وی زما علم دے هدن رحمت دے هدن مهربانتیا دا وهدن خون دا ورحمتن مهربانتیا دا لقوم یؤمنون هغه قوم نرا چې ایمان لري هل ينظرون الا تأويله دی انتظار نکي مگر د انجام خپل هل ينظرون الا تأويله دی انتظار نکي مگر چې کلا د غرض سرګن شي ظاهر شي خپل عاقبت او ویني انجام او ویني یوم یاتی تأویله غرض چې کلا راشي انجام عاقبت ددی یقول الذين هو هغسو نسوه چې هر کړو قیامت من قبل پخا سبوي قد جاءت رسل ربنا بالحق یقینا راغلیو استازی پیغمبران درف زمون پرشتیا بیان سرا من ته خود الله پیغمبران راغلیو من ته مولیانو بیان کړو تبلیغیان زمون دروازې ته راغلیو ومنګ نه منلا فهل لنا من شفعاء یشتدی من لرا خلاصون کی فیشفعوا لنا چ خلاص کی من شفاعت کی سفارشو کی زمن او نردو یا من واپس کړی شو دنیا ته فنعمل نعمل بوکو غیر الذي سوا دهغي كنا نعمل چې من دنیا کې کم بد عمل کولا قیامت کې بیا دی چغي وي آیا سوچتره چې من خلاص کی یاد الله ته زمون سفارشو کی یاد الله دنیا ته من واپس بوزي من بیا هر وخت تابعداري کو منځونه بکو روجي بنسو تبلیغ بکو دعوت باور کو jihad بکو صدقې بکو خیراتونه بکو انسانان بشو نیکان بشو فنعمل غیر الذي كنا نعمل عمل بکو به د هغه چې اوس دنیا کې کوم عمل کو خپل به دیني بپریدو هر وخت به الله د بسجده به پراته نو بیا واپس راتله چرته دي قد خسروا انفسهم یقینا برباد کو دی خپل ځان او زئی جهنم ته قد خسروا انفسهم تاوان کی واچو ځانو خپل ځان برباد کو جهنم تلاړل
وضل عنهم ما كانوا يفترون او رخصو د دینا هغه الها چې دی د ځان نه خدایان جوړ کړیو د ځان نه مشران پیران جوړ کړیو هغه تینا رخصو لاړ ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک